اللہ ہر دور کے انبیاء راولے گل، پر ایک دور کے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو معلم راولے گا، یو استاذ راولے گا، او نبی علیہ السلام فرمائل انما بعثت معلما، ز دنیا تا معلم او استار آلے گلے شیما، او اللہ استار ری جسم دے استعمال دا پارا، اے انسانا کم کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکا، ہاں طریق استعمال دا پارا کم کتاب چی ور لورکا، نہا کتاب دار ری ما شمانو چی یاد کا، دے ما شمانو ازدکا، او رب تاتولی اقرا بسم ربک الذی خلق، رب چی شپک سوکال او رستا، اے انسانانو تاسو تا خطاب فرمائے لے، تاسو تے ولی دا کتاب ازدکی، او دا کتاب چکل ازدکی، وصبر دے موافق پل جسم دا استعمالے، دا کتاب بتا دخی، چھے انسان استا پر جسم بانے اللہ دا سلازم کری، عبادات پر جسم بان پا کمو طریقوں سرکے، ستا اخلاق پو سنگئی، ستا بہر پا معاشرکی وا، ناس تا پاس دا سنگئی، ستا دا مال گٹھلو و کمی طریقے سرئی، حلال سری و حرام سری، دا غیر پارا اللہ را کتاب منگ تا دنیا تراولے گا، وس منگ نن پرے بانی پوشو، چا اللہ قرآن دا سر پارا دنیا ترالے گلو، دا دین مخ کی خو منگ دا سوچ کہو، چا دا قرآن کا اللہ دنیا ترالے گلے رے، دا خو صرف دری را پار را لے گلو، چا منگ سراو پا کور کی رات تیار پروتی، سٹیم پا پل برید بانی جگڑ رازی، زباو دس کوم پرے بانی با قسم خرم، منگ اوی چی بلورز، یو سڑے زما پا مال باندے یا پا پٹی باندے دعوی کئی، زبر اخبل کور تیار قرآن پرو تیرا بوڑم، اغلب پرے باندے قسم ورکوم، اغتویم پرے باندے لاس کرنا دیر پارا قرآن نو، اللہ ویدہ قرآن دے راوالا، انسان دن لے اگورا، تار رب بستان پری کی سب مطالبات کری، اے انسان ستار جسم مشندری چرا، ستا دماغ با پس طریقے سر چلی گی، در ایک قرآن سر چکا، دا اگورا دا کتاب، دا رب ستان سب مطالبہ کئی، ستا سترگی پا کم طریقے سر دا با چلی گی، دا کم کارون نبرا سترگی منکے، دا بتا ترا قرآن خی، دا قرآن بتا تو اے انسانا، ستا دا جبرا، دا خما پیدا کری را، او پیو مضبوط قلا کی میدن لبندیوان کری را، داوال دا کتاب، داوال پرے کی طریق استعمال را غلے رے، چے پرے جب تال سویل چرینو دا روا، پرے جب بانی سویل نا روا، دا سترگی پا کمزے کی استعمال ہوا، پا کمزے کی میں استعمال ہوا، دروغ بنے پرے جبا، دا قرآن وی دا با پرے طریقی نہیں استعمالے، چے پرے بانی چالت دو کور کے، قرآن وی پرے طریقی سر جب میں استعمال ہوا، پریوانی تد دروغ ہوئے، پریوانی چالت ضرر و تکلیف ورسے، پریوانی رب المسلمان غیبت توکے، تالے رجبی استعمال طریقہ قرآن خولی را، تالے رغوگ دے استعمال طریقہ قرآن خولی را، تالے رسترگ را استعمال طریقہ قرآن خولی را، دلاسو دخپو دزلا درے طریقہ استعمال تا دا قرآن خولی دی، تالے ردیر پارا اللہ قرآن راولے گا چراؤ گورا، سارا بہترین جسم اسینہ چی گورے دینا اغا خلاف استعمال شی، او بیا حغ مشندری چی اگر کتابچے پا خلاف پانی استعمال شیوا، دا کباڑی گودام کی بھی کباڑی پلک راگر زولیو، اسینہ جستا پر ایک قیمتی جسم بانے، سبا پرشتے پا قبر کی جکم دے گزارو نکے، اسینہ چرا قیمتی جسم، دا در ربنا شکری ونکے، رب تعالی قیمتی جسم در کڑو، اسینہ چرا جسم سباو رزے، دا جہنم ایندن تا ونگرزے، علتا کی چکم دے، دا دا مارانو دا ٹکونو دا پارا، اغا ونگرزے، دا دی علتا بیزتی ونشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ ستا جسم لو تعالی عزت در کڑو، اسینہ رخپل اللہ سن تزان بیزتی رے طرف تا ورغر سے، نو دے را پارا اللہ قرآن چکم دے نو دارا ولے گا، زکا یو انسان دا چی قرآن نے کتلے، دیر اخپل جسم سنگ استعمالی، یو سڑے رے دیر ڈاکٹر نرے، دیر طب نہ خبر نرے، در طب چرتے یو کتاب کتلے نرے، او دیر آشی پہ یو کلینک کی کینی، او خلق دستنی ورٹنبی، پلگ وقت کے بعد سمر قبرستان ڈکلی، خلق پہ سمر پہ جنازوبان استڑی کڑی، ذکر تردی پتہ نشتے، اومدغ شان یو مسلمان دے، دا قرآن نرے کولاو کڑے، ددن نری کتلی، زمارب مات سپی غام پری کرا لے گلے، کم میسیج مات پری کرا لے گلے، زمارب زمان سواری چرا جسم پس طریقے سر استعمال کا، ندغ انسان دخپل جسم جکم دے نو دشمن دے، درے مثال بزرا سے ورکم، یو انسان دے راغرور
یا پلار بهر په ملک کې او دته یو خط راولېږه په هغې خط کې ورته لیکلي چې دا انتهایي اهم خط دی دا پړاو کوه په غور سره وګوره که نه پوهېږې په چا باندې ولوله دې کې ما تا د بچیو 100 پیغامات در لیږلي دي زر تر زر هغه کارونه وکړه یو څو کارونه مې منع کړی د هغې نه منع شه او بچي ته خط راغی او بچي هغه خط راواغسته چې دا خط خو زما د پلار دی کله چې دی نو په تندي پورې نسی کله هغه خط ښکلی کله یې سینه پورې نسی لاړ پرې کې دننه د کافرو ګولۍ کېښودې دې له عطر ورکړل د دې نه چرړې تاو کړې د دې نه کپړې تاو کړې بهترین رقمي کپړو کې هغه خط بند کړه هلکه دا ولې دا زما د پلار د لاسو خط دی او بعضې ټیمونو کې دی روالې ښکلي کي او بیا کیري دننه په هغه صندوق کې بند کې هغې له تاله ولګوي یو سړی راغی ده ته یې دا وی دا خط چې ته راوالې ښکلی دا ولې دی وایي دا قیمتي خط دی ما ته د پلار د هغه مبارکو لاسو نه راغلی د یو عظیم هستۍ د طرفه دا چې دی نو ما ته راغلی دی او کس ورته دا وایي چې د پلار پر یې خط کې تا ته لیکلي سري هغه یې پته خو راته نشته چې په دې کې لیکلي سري ځکه زه پوهېږم نه هلکه چاله دې وړی دی چې ستا پلار ستا نه څه مطالبه کړې ده یاره چاله خو مې هم نه دی وړی نه صرف په ښکلولو باندې کار نه کېږي صرف په تندینو باندې کار نه کېږي صرف په قیمتي لباس کې یخودو باندې کار نه کېږي من خو بار بار دا وایو چې کتاب د عظیم ذات د طرف راغلی دی پرې کې څه شک خو نشته موږ بار بار دا وایو چې یو عظیم هستۍ باندې قرآن نازل دی دې کې شک هم نشته موږ خو بار بار دا وایو چې یو عظیم فرشتې دا قرآن راوړی دی دې کې هم څه شک نشته خو انسان چرته یې غور کړی دی چې دا زما رب ما ته رالیږلی دی او زما رب ما ته وایي چې یا ایها الذین آمنو یا هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی زه غوږ کېږم چې زما رب ما ته اواز کوي مخکې ما ته رب څه فرمایي زما نه رب څه مطالبه کوي ما ته د کومو خبرو حکم کوي ما د کومو خبرو نه منع کوي زه خو لږ وګورم دې قرآن کې دننه دي څه زه خو د دې په مقصد باندې پوه شم که نه هسې نه چې د هغه بېوقوفه په شان دي شم چې خط یې په چرړو کې بند کړی دی صندوق کې یې عطر یې پې لګولي خبر نه یم پلار رالیږلی ځکه یې ښکلوم د مقدسې هستۍ د طرفه دی ځکه یې ښکلوم چې د پلار خط دی دننه راته پته نشته چې دې خط کې دننه دي څه همدغه شان عزتمند الله قرآن رالیږلی الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې الله سورې زمر کې آخرنۍ رکو کې کله چې دا انسان جهنم ته ورشي او کله چې دا د جهنم داروغه د دې انسان باندې نظر ولګي هغه به ورته وایي ولې تاسو ته انبیا نو راغلي ولې تاسو ته کتابونه نو درغلي ته بیا څه شي له جهنم ته رالې هغه جهنمي به وایي چې ولې نه موږ ته انبیا هم راغلي موږ ته کتابونه هم راغلي لیکن د الله د عذاب کلمه په موږ باندې صادق شوې وه نو عزتمند دا کتاب الله د دې لپاره موږ ته رالیږلی یو انسان دی دی به د قرآن سره ځان چیک کوي چې زما په جسم کې مرض په کوم ځای کې دی تاسو ورغلی یو ډاکټر له ډاکټر ته تا فریاد وکړه ډاکټر وایي ورشه ایکسرې وکړه ډاکټر وایي ورشه یو ټیسټ وکړه ځکه هسې ډاکټر ته پته نه لګي زه د دې علاج د کوم ځای وکړم ته وایې په ما باندې درد دی دننه دردونه خو په هر ځای راځي ډاکټر وایي ورشه لږ وګوره چې ستا په کوم ځای باندې درد دی اخر پتا کې کم عیب دی کله چې ته ورشي ایکسرې وباسې یا ورشي ټیسټ وکړې هغه راشي ډاکټر ته یې مخکې کېرې د هغې مطابق تاله علاج وکړي همدغه شانتې انسان چې دی د ده په مزغو کې هغه بیماري د عقیدې غلطه ده د ده په زړه کې بیماري د عقیدې غلطه ده د ده په سترګو کې بیماري د سترګې غلط استعمالیږي که د ده په ژبه کې بیماري ده که د ده په غوږ کې بیماري ده د ده د جسم په کوم ځای کې بیماري ده قرآن کولاو که یو عالم ته مخکې کېره مولوی صاحب په دې باندې نه پوهېږم ما ته لږ د قرآن ترجمه خو بیان کا ما خو په دې باندې لږ پوه کا چې زما رب د سترګو د استعمال څه فرمایلی دي زما په سترګو بیماري خو نشته زما رب د غوږ د استعمال مطابق څه فرمایلی زما غوږ کې خو مرض نشته زما زړه وګوره اے مولوی صاحب لږ قرآن خو وګوره قرآن ماله کوم عقیده راکوي زما عقیده بګړاو خو نه ده زما سوچ او فکر دا خو بګړاو نه دی زما لاس او خپې خو غلط نه استعمالیږي دا قرآن بستا مسلمان اکسرې وباسي او د دې قرآن په ذریعې سره به د دې خپل جسم چې کوم دی نو بیا علاج کې او دا جسم به یو ځل بیا هغه درجې ته ورسې چې دا بیا د کوم ځای نه راوتېری د جنت نه دا دوباره چې کوم دی نو هغه ځای ته بیا ورورسي په دې باندې به محنت کې دا به قیمتي کې د کم جنت نه چې شیطان راویستلی وي هسې نه چې بیا د دوباره بوتلو کې
هغه شیطان رکاوټ جوړ نشي د جسم باندې محنت وکا پر روح باندې محنت وکا چې ستاره جسم یو ځل بیا هغه مسکن ته لاړ شي کم ځای نه چې الله را جسم ستاره ایستلې ستاره روح چې کم دی نو را ایستلې نو دې لپاره قرآن الله را لیږلی پرې وجه باندې مسلمان چې ډېر ژوندی دی د سره د قرآن د زده کړې دور دی اطلب العلم من المهد الى اللحد مولوي صاحب خبره وکړه بعضې خلک وایي ژبه مې پیړه را او بیا یو ماشوم په کور کې پیاله راغورځوي کنزلو ته یې ګورئ بیا ژبه بالکل نری یې ګورئ داسې کنزل پې راځي چې قسم دی که زموږ مخکیني مشران چې دي د دې هغه کنزل څوک په ډکشنرۍ کې د هغې ترجمه هم نشي کتی چې د دې زه ترجمه څنګه وکړم ناشنا او قرآن ته وایي یاره ژبه مې ډبله شوې ده نشم زده کولی تا د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث نه دی اورېدلی رسول الله مبارک وفرمیل کوم یو انسان چې قرآن زده کوي او دی زده کولی نشي الله ډبل اجر ورکوي یو د قرآن د زده کړې طالب علم یو دا چې د مشقت برداشت کولو دپاره الله ډبل اجر درکوي د دا قرآن زده کوي که مشران دي که کشران دي زما رب ما ته را کتاب را لېږلی زما رب د طرفه را پیغام دی چې زما رب ما ته څه یا ایها الذین آمنو رب ما ته کوم اواز کوي مخکې ما ته څه فرمایلی دي زه یې د څه نه منع کړی یم ما ته کوم حکم چې کوم دی نو دا کړی دی نه دا دې خوښه نه ده چې ته قرآن نشي زده کولی ژبه دې ډبله شوې ده او په دې قرآن کې خپله زندګي بسر کې ولې ستا را خوښه نه ده چې ته کله وفات کېږې د طالب علمۍ په دور کې وفات شې په تا باندې نوم د طالب علمۍ لګېدلی دی ستا مرګ چې کوم دی نو دا د شهادت شي د الله رسولو فرمیل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من خرج فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه یو انسان د علم په طلب کې د کوره بهر شو جنت د هغه انسان په طلب کې ولې مسلمان ستا را خوښه نه ده چې جنت دې زما په طلب کې شي موږ که صدقې ورکو موږ که حجونه کوو موږ که منځونه کوو د دې دپاره چې زه جنت ته لاړ شمه داسې یو عمل چې ته چې کوم دی نو علم حاصلوه جنت په تا در پسې لګېدلی دی چې زه دې دا انسان ځان طرف ته چې دی نو دا حاصل کم اوس ته بوډا شوی ستا ژبه ډبله شوې ده ته قرآن زده کولی نه شي خو طالب علم خو یې که نه لګیا یې څه زده کوې زده کېږي درته نه محنت او مشقت چې دی نو دا برداشت کې د طالب علمۍ په لیست کې ځان ور اچولی دی کله چې تا ته وفات راغی جنت په تا پسې لګېدلی و جنت چې کوم دی نو تا به ځان طرف ته دا راکاږي په دې وجه دا درجه حاصله کوي که دا ماشوم دی که دا نوجوان دی او خصوصا زه د ایجوکیټډ طبقې ته وایم بیا هغه طلبا چې هغه چې کوم دی نو عصري ادارو کې کالجونو یونیورسټیانو کې سبق وایي نن سبا یو وبا راغلی د وبا خصوصا د نیټ دا وبا نه ډېره زیاته لویه وبا ده زمونږ ایجوکیټډ طبقه په دې باندې نه پوهېږي چې دا عالم د کومې عقیدې سره تعلق لري ما ته یو پوهه کس راغی الان کې نیمچه غونته ملا هم دی ما ته مفتی صاحب ته خو ګرځې را ګرځې خو زه تا ته یو عالم ښیم دا په نیټ باندې چې کوم دی نو سرچ کړه او بیا یې د ځان سره ملګری کړه تا ته به بلا خبرې به د هغه نه زده کړې ما څوک دی کله چې ما ته ما د الله بنده راري کتلی وې د څو کالو نه ګورم ما دا خو هغه غالي شعر چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د خدای قایل دي ما ته را ملانګ ته نظر دي زما په خبر باندې خفه شو چا ځان ته یو مرزایي راړولی چا هغه خلک راړولی چې هغه زمونږ د نوجوان طبقې چې کوم دی د ایمان په دشمنۍ را پسې شوي دي اغیارو چې کوم دی نو تیار کړي دي خدا را هر کتاب هم وګورئ د خپل کلي د امام سره په هغې کې مشوره کوئ هر کس هم چې کوم دی نو بیانات ما اورئ لغون ته مستند عالم ته چې ته یې پېژنې هغه ته ورخواشه زه د عالم اورم دا عالم چې کوم دی نو څنګه ماله فایده راکوي او که ماله نقصان راکوي په دې وجه نوجوانانو ځان د قرآن نه لږ خبر کوي تعلیمونه کوئ بلا ډګریانې منګوالو خو قرآن ته چې کله کینو نو په ناظره هم نه راځي الله تعالی رحم کړی دی کوڅه په کوڅه باندې علما دي جومات په جومات باندې علما دي د دې عصري تعلیم سره سره چې کوم دی د خپل عقیدې او نظریې د خپل ایمان د تحفظ دپاره لغون تر قرآن هم ځان خبر کا چې قرآن ماله کوم عقیده راکوي قرآن ماته څه وایي سبا ورځې څوک چې دی نو دا ګمراه کولی ګوری نه شي نه علم زده کوي د علماو ته کېری قرآن زده کوي که سپینګیری دی که دا نوجوان دی که دا ماشوم بچی دی قرآن ته کېری نن الحمدلله ستاسو ری بچو حفظونه هم کړل ستاسو ری بچو دلته ناظرې هم وې الحمدلله نن چې والدینو تاسو له دې اوسه کور ته دروړل
نو د هغې مثل او بدل څوک نشي ګرځولی. نن چې دیو تاسو له چې کوم دی نو کورونو د کومه ډګري درلوړه موږ خو کله کله سوچ دا کوو موږ سوچ دا کوو چې په عصري اداره کې زما یو بچی سبق وایي نن یې ماته وي زما ریزلټ دی زه چې ورالم زما بچي ته یو ډګري میلاو شه زه هغې ته ګورم او ځان خوشحالومه چې دا ډګري به سبا ورځې دی به پرې ماله مزدوري او نوکري کوي ماله به چې کوم دی نو تنخوا کور ته راوړي. خو یو طرف ته د مدرسې بچی دی زما هغه د قرآن حفظ وکړو ماته وي راشه زما د قرآن حفظ دی. زه چې کله مدرسې ته ورالم نه په هغې کې بیانونه مو شو په هغې کې تلاوتونه مو شو هغې کې دې ماشوم بچي ته ختم مو شو. زه د ماشوم لاسو ته ګورم مال یې کور ته څه ډګري را نه وړه اخر دې ماشوم بچي نن ماله څه وګټل نن یې ماله کومه ډګري راوړه. ای مسلمانه د چې تاله کومه ډګري نن کور ته دروړه په خدای قسم چې د هغه ډګرۍ مثل دا څوک نشي پیدا کولی. نن هغه ډګري کله چې د دنیا ټولې ډګریانې دا بیکاره شو د قبر په ډبه باندې پاتې شوې انشاءالله دغه ډګري به د هغه ځای نه اخوا کار شروع کړي بلکې د قبر د ډبې د رسېدو نه مخکې به انشاءالله د دې ډګرۍ زور ته وینې. زه چې ستاسو نه تپوس کوم یو څو خبرې کوم خبره ختموم زه ستاسو نه یو تپوس کوم تاسو یو بچی په مدرسه کې داخل کو دغه استاز قاری دی دغه کلاس پیلو چې کوم دی نو قاری دی دغه شاګردان د قرآن حافظان دي او ای مسلمانه د دغه ډګرۍ زور وسوی نه کله چې په لوډ سپیکر د جومات باندې ستا د مرګ اعلان وشي چې پلانې قاري صاحب او د پلانې مفتی صاحب او د پلانې عالم صاحب پلار وفات شوی دی دا راته وایي ستا کوڅې له به اول کم خلک در رسي دا به کم خلک در رسي هغه به د دې مدرسې راطلبوي چې ستا د بچي استادان به ستا د بچي ملګري به ستا د دې بچي شاګردان به ستا د کور نه اول به هغه خلک تاوي. اوس د ډګرۍ زور وایي نه د هغه ځای نه به دا ډګري خپل کار روالي ستا د کور کوڅه کې به همدغه خلک وي. بیا راته دا ووایه ستا لاس چې کله د دې نه کپړې لر کېږي او دی په تخته باندې کېنولی کېږي په دې باندې له پاسه اوبه راړولی کېږي د غسل دپاره دا به کم خلک وي دا ستا د دې بچي استادان ستا د بچي شاګردان ستا د بچي کلاس فیلو هغه دینداره طبقه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل د رحمت پرشتې د هغو د خپو د لاندې نه خپلې وزرې غوړی هغه خلک پی مسلمان ستا جسم له کله چې کفن ورکړی کېږي تا خپل بچی د مدرسې سره اشنا کړی د قرآن سره اشنا کړی هغه خلک پی کم چې د قرآن طالب دی کم چې د قرآن د پاره استاد دی کم چې ستا د دې بچي شاګردان دي استادان دي او دوستان دي هغه خلک به ستا جسم له کفن درکوي ستا په جنازه باندې به هغه خلکو صفونه ولاړي په سرونو باندې به یې پټکي د هغې خلکو صفونه به ولاړي د کم په مخ باندې چې واجبي هغه خلکو صفونه به ستا پرې لاش باندې ولاړي کم اودس هم په صحیح طریقه کړی کم د جنازې مونځ هم په صحیح طریقه کوي کم د جنازې الفاظ هم په صحیح طریقې ادا کوي ستا جسم چې د قبر ته ښکته کړي هم د هغې پاکو خلکو په لاسونو کې په دې خاوره در راوړي هم د هغې پاکو خلکو په لاسونو کې ای مسلمانه ستا جسم د هغې پاکو لاسونو نه تیر شو رب تعالی سزا په قبر کې نه درکوي ته په قبر کې محفوظ یې د دې نه بله لویه ډګري چېرته کېدی شي هسې خوښه ده چې دا ډګري تاسو ته میلاو شي چې یو انسان دا خوښوي نو خپل بچي قرآن ته کېنوي خپل هم دې قرآن ته کېنوي او لږ تر دې قرآن سره ځان چک کوي چې زما په کوم ځای کې بیماري ده هسې نه چې د هغې بیمارۍ په بنا باندې زه د جنت نه چېرته کې منع نشم. الله دې همیشه لپاره د دې علماو د سره دا سوري زموږ په سرونو باندې قایم او دایم ساتي. الله دې داسې محفلونه همیشه لپاره په زندګۍ موږ ته وښیي او الله دې د دې قرآن د دې درس دا مجلسونه همیشه لپاره قایم او دایم ساتي. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.